उलमा जो सियासी हैं, जो अपने आप को सियासत मस्जिद में सियासत, मैं उनको वार्न करता हूँ। और सारे लोगों को कहते हैं जहाँ जिस मस्जिद में इस्लाम के अलावा, दीन के अलावा सियासी बात हुई तो हमारे लोग खड़े होकर जवाब देंगे और बाहर फेंकेंगे इनको। अस्सलाम वालेकुम मलगरो da tanto nauli narisha da poma tuto da چریندو یزم طلاقی نو تخد چې دینو د خپل وجود د خپل صحت نه لګو شرمېګا تبرازي او مولا سړی به د مټنی سیدا مولیان چرته بور وړي دي او یاغه مولیان چې سیاسي خبره کوي، یعنی مطلب د الله پزماکه چې کوم مولیان د الله نظام غواړي هغه سړی به وي د مټ رانیسي او د جماعت نه به بارولې. نو پرویزی دا پښتانه جو تا ته زما خیال دی مسلمانان نخکاری داسې سړی زه د سره په دې پښتونخوا کې وینم نه، هغه چې کوم لږه شانته کې ګستاخي کړې وه د هغه مافیانې مونږ سره اند ریکارډ پرتې دي، پوه شولې؟ د هغه ټیزونه مونږ ریکارډ کړي دي چې دله ایستي وو، هم ستاسو جوړ ورکړو. نه خو ستا په هغه لیډر کې دومره زور وینم او نه په تا کې او نه ستا په کارکون کې چې هغه یو مولا په ځمکه باندې د الله پاک د نظام د ناپیس کولو کوشش کوي او د هغې بیان کوي، دې ته سیاست وایي او بیا داسې سیاسي خبرې چې کوي هغه ته ستا یو ورکر یا یو لیډر دی یا ته په خپله ورته لاس ور واچې نو انشاءالله دغه لاس په در باندې په دغه جومات کې ماتي. پښتانه په دین اسلام مین خلک دی، د عمران خان رنګ سړین دا په اسلام باندې مونږ دوکه کړو چې وی مو زه ریاست مدینه راولم، د ریاست مدینه نظام په پاکستان کې جوړوم نو ځکه خلکو ټور کړو. خو چې کله جمعات ته په کګو وګورې نو دا چې د پو ماتو ته دومره شی نه ته خو مولا ته ور مخامخ شو که یو ټنګ یې درکړه د پیزار ځای کې به پروتې ته چې په اقتدار کې وې نو ته به تللې او د هندوانو سره به د خالونه لګوله. ستاسو کوشش دا دی چې دلته کې اسلامي قانون نافذ نشي، بلکې تاسو دلته کې دی ایره غیرو خلکو ته دغه هندوتوب لم ته خوشحالې، سیکتوب لم ته خوشحالې، ته یهودیت هغه پیروکار خواسې مې جنټان خو یې که نه هغه خپل اصلیت دی دلته کې مخو. خو اخري عمر د دې قبر کې چې د کلک دی که نه نو بیا به هم جواب ورکې. خو زه به درته یو چیلنج در کومه که زور در کې وي، زمونږ په تنګي کې یو مفتي صاحب دی، ته که اوس نشي کولی اوس یریږي، خو چې کله په اقتدار کې لاول خو راتلی نشي انشاءالله باذن الله. او که پرس کو راغلی نو زمونږ یو مفتي صاحب دی په دې تنګي کې نوم یې نه اخلمه، که کله راغلی بیا به در پسې بله ویډیو کوم چې راشه دې جومات کې دا مفتي صاحب دی دقسې سیاسي خبرې کوي. اوس که در کې زور وي نو ته د دې منبر نه راکوز که نو زه به بیا ستا دغه سرکاري عمل یم زور وګورم او ستا به م وګورم. او کنه اوس هم ځان له ډېر باتورو هې شیخ خو د شي په شان نو راشه که په امسه ووالې د پیزار ځای کې به لکه د کوتري پروت یې خوانګېږې به نو د دې خپل صحت شریف نه دی شرمېږه، د عمر ته دی وګوره. په ده عمر کې ته چې دی د اسلامي خلکو دشمن جوړېږي، الله دې تباه برباد کا، زم طلاقه د ګور په غاړه ولاړې. خو زه ډېر درته څه نه یم، د مینهوالو ته لږ تاو شه